چې کوم سړی د الله 99 نومونه یاد کړي، چونکې الله ټوټل 3000 نومونه دي او 99 نومونه قرآن کې صراحتاً موجود دي. نو دا 99 یو کم 100 نومونه چې څوک یاد کړي او کله کله که روزانه وي دا خو ډېره ښه دی، کله کله د دې ذکر کوي اوړوي، فرمایي د دغه سړي اخره خاتمه به په ایمان باندې کېږي. یو روایت کې راځي الله به دا سړی بې حساب او کتاب جنت ته دننه کوي. څومره نومونه مونږ زده دي، نو چې د چا عبادت کوو که د هغه 99 نومونه یاد کړو نو داسې ګرانه خبره خو نه دی. روزانه یو نوم یادوه انشاءالله ته به الله 99 نومونه یاد کړي انشاءالله. نو دا نیت کو چې انشاءالله د الله دا 99 نومونه به انشاءالله مونږ یادو انشاءالله. او که بیا د نبی علیه السلام نومونه ورسره یاد کړلی شو نو دا خو څونه پې سوهاګه دی، دا خو بیا ډېره ښایسته خبره دی چې د دعا په شروع کې د الله نومونه وایه، د دعا په اختتام کې د نبی علیه السلام نومونه وایه، انشاءالله د اجابت دروازې به ستا دعا دپاره همیشه دپاره کلاوي.